بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونګو تاسو ګورئ زموږ.com او زه یم افتخار احمد زمان. کتونګو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې کوم سیاسي صورتحال چې دی نو هغه ورځ په ورځ بدلیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم تیر شوی حکومت دی د هغې خلاف چې دی په نیب کې کیسز چلیږي، دغه شانتې کې د هغې خلاف کاروانې روانې دي. دا وخت په منګوره ښار کې موجود یو د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ګوند دی د هغې د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر انجینر امیر مقام صاحب چې دی دا وخت زموږ سره موجود دی. هغې سره په دې سیاسي صورتحال باندې چې دی خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار ته ووایي چې مونږ څنګه ګورو چې تا مسلم لیگ نون باندې چې دی نیب کې کیسز چلیږي، مختلف کیسز چلیږي. په تیر شوي وخت کې لږ وخت کېږي چې پای کې احسن اقبال صاحب چې دی هغه دغه نیب دا کم کیسز چې دی هغه فیس کړل او دغه شان شاهد خاقان عباسي کوم چې سابق وزیر اعظم دی. تاسو څه ګڼئ چې دغه تورونه چې په تاسو کوم د کرپشن الزامونه لګي دې ته تاسو په خپله په څه نظر ګورئ؟ آیا د انتقامي کاروایانې چې دي په دې کې څومره صداقت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه به دا ویم چې را بحیثیت یو پاکستاني چې دا د ټول ملک او د پاکستان د 22 کروڑ عوام انتهایی بدقسمتي ده چې په تاریخ کې اول ځل داسې ګورنمنټ راغلی چې د هغوی کوم ایجنډا ده او کوم منشور دی او کوم سوچ فکر دی هغه د عوام بهتري نه ده، هغه د عوام په ژوند کې اساني راوستي نه ده. د هغوی صرف په هغه ټایم چې اوسه پورې 18-19 مهینې وشوې دا دلته په کې پی کې کې اووم کال دی، د هغوی ایجنډا صرف او صرف دا چې کم خلک رښتیا وي، کم حقیقت وي، کم د هغوی کمزوریانې ښیي، د هغه خلکو خلاف کاروایي د هغو ژبه بندول دي، صرف دا خبره چې د هغو زبان بند شي. او هغه چې کوم په مسلم لیگ نون سره د لیډرشپ د میا محمد نواز شریف نه او د شهباز شریف نه او د هغه د لور نه او د لاندې د ټولو نه راواله زموږ د لیډرشپ پورې زما پورې کومې انتقامي کاروایي شوې هغه یو انتها ده. او موږ په دې نه پوهېږو چې آیا د ملک د خدمت کولو سزا میلاویږي یا څه میلاویږي. د هغوی سره خپل څه داسې سوچ فکر ایجنډا شته دی نه چې عوام له څه ورکړي. د حکومت دا کاري چې تقریر شروع کوي نو اول خپل ځان پیش کوي چې یاره زه په دې ټایم کې ما حکومت اخیستی و، په هغه ټایم کې دا مشکلاتو په 200 روپۍ په 109 روپۍ ډالرو نو ما محنت وکړه 100 روپۍ د 100 نه مې لاندې راوړ او چینی په دومره و، دال په دومره و، غوړي په دومره و، بل شی په دومره و، د عوام په ژوند کې مې دومره اساني راوسته نو هغه هغوی سره شته دی نه، هغې باندې خو د هغو څه فکر نه شي د عمران خان چې کوم ځای نه کوم ځای او صرف ټول ټایم په دې وباسي چې دا چور دی او ډاکو دی او غل دی چوړونګه نه چوړونګه نن پورې په چا باندې د یوې پیسې کرپشن د چا نه راویسته نه ثابته کړه خو صرف هغه ټایم په هغې پاس کوي. زموږ د مسلم لیگ دغه اعظم دی چې دغه جوټو کوم مقدمات چې د هغې ډټ کر مقابله کوو. په ما چې کله زما د ارست وارنټ جاري شو په لندن کې وم بجای چې خلک دلته وي نو هلته ځي زه راغلی لندن نه سیده راغلی یم کوټ ته او د هغې فیس کولو له او مخکې هم فیس کړي انشاءالله تعالی بیا به هم فیس کوو او د هغې به ډټ کر مقابله کوو. زه افسوس چې زموږ څه قصور دی زه پر دې پوه نه یم چې زما ماشوم زوی په د روژې په میاشت کې په جیل کې واچو، زموږ په کروڑونو اربونو روپۍ ټیکې کینسل کړې، ګارنټیانې د بینکونو نه کیش کړې. په ما چې څومره مقدمات دي د هر ځای پورې هغه ټول جوړ کړه، وارنټ اف ارسټ پورې جاري کړه. زموږ قصور خو دغه دی چې رښتیا ویل، حق ویل او چې کله الله تعالی مقرره کړل نو د عوامو په زندګۍ کې تبدیلي راوستې ده، عملي خدمت کړی دا خاوره ګواره د هر ځای د ټول کې پی کې د دې سوات چې که موږ ته منډیټ نه دی میلاو شوی هم خپل ورځ ژوند د عوامو لپاره وقف کړی ده، د پاکستان خدمت کړی دی. 7 ځله ما مرګ لیدلی، یو ځل هم نه 7 ځله او د هغې نه هم نه یم تښتېدلی او د دې خلکو اواز مې په هر ځای کې پورته کړلی په اسمبلی کې دننه او بهر او بیا به هم کوو. انجینر صاحب دا راته ووایه چې په سوات کې که موږ وګورو حالات چې دي نو هغه بیا یو طرف خرابېدو طرف ته روان دي. 3 واقعیت داسې وشو چې په هغې کې ډېر مهم خلک چې دی هغه لاړو. ستاسو د پارټۍ یو ډېر لوی شخصیت لاړو، فیروز شاه ایډوکیټ صاحب. تاسو څه ګڼئ چې دا د حکومت ناکامي ده یا دغه کم صورتحال کم فضا چې پیدا شوې ده دا څومره نقصان دی د سیاسي خلکو دپاره؟ زه سیاسي خلک نه دا ټول خلکو دپاره د هر چا که سیاسي او که غیر سیاسي دی د هغو ټولو دپاره تباه کن ده. ډېر د افسوس خبره زه نن هم چې څنګه راغلی یم هلته په شکردره کې جاوید الله صاحب د هغه دعاله، بیا که ما پولیس چې شهید شوی دی د هغه دعاله سیر ته، د هغې نه مخکې فیروز شاه صاحب، نور داسې کوم واقعات چې وشو ټول په مخې د انتهایی قابل افسوس دي. بیا دا یو راغلی امن
نیازي له دا پکار دی چې تعالی خو په امن د نواز شریف نه تا ته امن او پیس میلا شو د دې ځای نه راواله د خیبر نه کراچۍ پورې ته په امن او پیس کې نور بهتري راوله بیا دوباره بدامنۍ ته تلل انتهایی قابل افسوس قابل مذمت خبره خو هغه ته خو په خپل ټایم نشتی چې هغه دې له ټایم ورکي او هغه ته خو صرف ټایم په دې منې په دې د خلکو خېټه ډکوي چې پلان کې چور دی او ډاکو دی د خلکو د مسلو سره فکر نشتی خو زه ستاسو په وساطت سره هم نن ما د دوه درې نورم خبره کړې ده چې کوم سکیورټي ایجنسیز دي د هغوی د پاکستان سره تعلق دی پاکستان د خزانې نه تنخواه لي خوا که هغه افواج پاکستان کې که پولیس دی حفظ دی زموږ د هغوی هیډز ته هغه ټولو ته هم دا اپیل دی چې دا ایشو دی انتهایي سنجیدګۍ سره واولي دا خلک مخکې هم ډېر زیات سفر شوی دی او ډېر مشکلات یې کتلي د خلکو مخکې هم د سکیورټي ایجنسي سره بې درېغه تعاون کړی ان شاء الله تعالی بیا به هم کوي چې هغوی په خپله په دې باندې ډېر ګیاره نظر ساتي او دا حالت بیا هغه حالت طرف ته لا نه شي کوم چې موږ په ماضی کې کتلي انجینر صاحب دا راته ووایه چې ستاسو په مرکزي مشرانو باندې هم کیسز روان دي ستاسو چې کوم صوبایي او دغه شانتې د ضلعې په سطح چې کوم ستاسو مشران دي د هغې خلاف هم کیسز کېږي د هغې خلاف سیاسي کاروانې کېږي د هغې باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کې چې دی د شمولیتونو سلسله روانه ده څه ګڼئ تاسو دا خلک په کومه طریقه باندې چې دی مطمئن ساتئ یا څه وجه دی دا خلک پارټۍ طرف ته بیا هم راځي خلک اوس په دې خبره پوه شوي دی اوس هغه زه اکثر خلکو ته وایم چې چا چې پی ټي آی ته اور ورکړلی زما ذاتي طور د هغو نه ګیله نشته کم چې عمران خان دروغ ویلي وو کم شنه باغونه هغوی ته ښودلي وو کومه یې جنډه یې ورکړې وه نو خو هر سړي دا وی چې عمران خان راتللي وزیر اعظم جوړېدلي او د شاو 2 روپیو نیورونه به بهیږي او مزې به نو که چا ریړۍ چلوله او که چا دوکان وه که چا څه وي دې نه به بهتر څه خو هغه دومره دروغ ویلي وو که نه خو چې څه دروغ ویلي اوس خلکو د هغه ټول دروغ مخې ته راغله چې ټول یې دروغ ویلي او په دروغ هغه فخر کوي په یو ټرن اغستو هغه په هغې فخر کوي دا د لیډر نشاني ده مطلب دا چې تر خپلې خبرې نه واپس ځي چې کم تا یو سړي سره معاهده کړله ډیل کړل دا معاهده را چې ته یو منشور ورکړې او هغې تحت تا ته ووټ میلاو شي تا معاهده کړه چې ته هغه معاهدې خلاف ورزي کوې نو د دې نه غټ دروغ په بېماني خو نشي نو هغه په هغې فخر کوي وایي دا د لیډر نشاني ده اوس خلکو ته احساس شوی چې دغه نواز شریفو چې هغه د هر دور نه شروع کړه چې هغه د پاکستان د عوامو دور دغه مسلم لیگ نون دغه پارټي ده چې دغه واحد د پاکستان د عوامو مشکلاتو کې انتهایی مخلص دي سینسیر دي هغه ختمولی شي زمونږ مقدمات د نواز شریف نه والا زمونږه پورې هر چا ته پته دا جعلي دي فیک دي دروغ دي په دې کې حقیقت نشته نو ځکه اوس هر سړي ته احساس دی زه به تا ته دا ویم چې زه عمرې له تللی هم د مخکې ورځو کې زه خو په مسجد نبوي کې حیران شوم مخکې چې به موږ لاړو موږ پسې به خلکو نور نارې وهلې چې موږ به بار ته ورځو اوس دا حال چې موږ لاړو چې خلکو به موږ لیدو چې به مانځه راتلم په سوونو خلک به راته زموږ نه به چاپېرېدل او په مسجد نبوي کې به راځئ چې دعا وکړو چې خدای د آفت نه خلاص اوس خو هر چا ته احساس شوی که د ملک نه بهر اوسېږي هته هم احساس دی که د ملک نه دنده اوسېږي چې مسلم لیگ واحد جماعت زه په نورو پارټو اعتراض هم نه کوم فرض کړه ان پي د خپل منشوري د پارټي ده خو عوام په دې هم پوه دي که موږ د ان پي خلک ممبران کو نو څه شی به جوړېږي 2 ممبران باندې شي 3 به شي 4 به شي نو زموږ به څه خدمت وکړي او څه کار به وکړي داسې نورې پارټۍ نوم هغه څه مناسب نه دي نو خلکو ټول نظر صرف او صرف چې یا خو دا پی ټي آی به یا و نواز شریفي نو خلک دا ګوري چې نواز شریف پارټي پی ایم ایل ان د هغې نه زرګونه بهتره ځکه موږ د خلک راځي ابر ما سره پی ټي آی ایم این آی شامل شو نور ما سره ډېر شي خلک په لاین دی سبا دلته ګوره په سوات کې د قومي وطن پارټۍ د ټولې صوبې جنرل سیکرټري فضل الرحمن نونو د خپلو زرګونو ملګرو سره شاملېږي بل ځای کې اوس د ټولو خلکو محب وطن خلکو سوچ یو دا دی چې واحد پی ملین داسې پارټي ده چې هغه د علاقې لپاره هم څه کولی شي او پاکستان لپاره هم کولی شي او پاکستان بهترین نمایندګي هم کولی شي او انشاءالله زما په الله تعالی یقین دی د عوامو پرې جذبه مې یقین دی چې کله هم الیکشن کېږي خو هغه بلدیاتي او که جرنل یې کار سي چې پی ملین به سویپ کوي چا سره چې منظرې نه ښایي دا پرې خلکو د احساس دی په دغه منظري به مهرونه لګي انشاءالله کتونکو تاسو د انجینر امیر مقام صاحب خبرې واورېدې او څنګه چې هغې وویل چې د دې مشران چې دي کوم مرکزي مشران دي هغې هم کیسونه فیس کوي یا نیب چې کوم کیسز جوړ کړي دي هغه فیس کوي دغه رنګ دوی چې دی دوی هم په مقدمات چې کوم په دوی باندې دي عدالت کې چې کومې پیشیانې روانې دي هغې دپاره دوی ځي او را روان یو څو ورځې پس چې دی دوی بیا ځي او دغه عدالت کې کوم کیسز چې دی هغه فیس کوي او هغې څنګه ووایي چې موجوده حکومت چې دی هغه په مکمله توګه ناکامه شوی دی همدغه وجه ده چې مختلف سیاسي پارټیانو خلک چې دی هغه په مسلم لیگ نون کې شاملېږي تر دې نه ما خپل کوربه افتخار احمد زمان له اجازت ورکوي د الله په امان